أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون دا سورة عنکبوت دے مکی سورت دے البتہ اولنی دو آیاتنا دا دی سورت مدنی دی د سورت عنکبوت او د سورت قصص په مابین کې مناسبت داره چې د سورت قصص کې د موسی علیه السلام واقعا ذکر شو او په دغه واقعه کې دا ویل چې ان فرعون علا فی الارض وجعل اهلها شیعا یستضعف طائفة منهم او بیا پسې ذکر شو چې یذبح ابناءهم ویستحیی نساءهم اوس په دې سورت په اول کې الله تعالی مومنان ذکر کوي هغه مومنانو چې کافرانو هغو لره په فتنه کې ارتیلیو او هغو لره عذاب ورکړی په ایمان باندې نو په مخکینی سورت کې د بني اسرائیلو هغه په فتنه کې ارتولی شوي د فرعون د طرف او په دې صورت اول کې هغه مؤمنان چې هغو په فتنو کې په تکلیفونو کې د خلکو او مصیبتونو کې د کافرانو د طرف نه ارتولی شوي د هغو بیان دی په خاتمه د صورت د دې صورت قصص په آخر کې اشاره د هجرت ده ان الذي فرض عليك القرآن لرادك الى معاد او د دې صورت په آخر کې د صورت عنکبوت په آخر کې هم اشاره ده هجرت یا عبادی الذین آمنوا ان ارضی واسعة فإیای فاعبدون نو په دوانو صورتونو کې اشاره شوه هجرت په مخکینی صورت کې په آخر کې د صورت قصص په آخر کې وحدانیت د الله ذکر شو او دا نفی او نفی د شرک وشوه نو په صورت قصص کې په آخر کې اثبات د وحدانیت دی او دا اثبات د وحدانیت داسې دی چې ولا تدع مع الله الها آخر او بیا وی لا اله الا هو
دا اثبات د وحدانیت دی. په دې آیاتونو کې هغه خلق چې هغه بت پرستی کړله د هغه په بطلان باندې یو مثال ذکر کوي. او په آخر کې د دې صورت په دې صورت عنکبوت کې د بت پرستی یو مثال ذکر کوي. مثل الذین اتخذوا من دون الله اولیاء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت. نو په دې صورت کې د بت پرستی او د شرک د ابطال لپاره مثال لاو. نو د دې وجې نه د دواړو صورتونو په مابین کې کمال مناسبت دی. په دواړو صورتونو کې اثبات د رسالت هم دی او د دغه اثبات د رسالت دپاره د دواړو صورتونو کې واقعات صورت قصص کې د موسی علیه السلام واقعه ذکر شو او په صورت عنکبوت کې د مختلفو انبیاء واقعات د اثبات د رسالت دپاره راوړي. د صورت عنکبوت دعوه د صورت په دې کې صبر دی په ایذا د مخالفین. په دعوه د توحید کې چې په دعوه د توحید کې دا مخالفین تاسو ته ضرر رسوي نو په دې به صبر کوئ. دا د صورت دعوه ده. او عدم نجات د مخالفینو دی چې مخالفین دپاره نجات نشته د عذاب دنیوي او اخروي نه. خلاصه صورت په دې صورت کې بیان د موانع دی. هغه چې د استقامت د دین نه کم موانع دي هغه په دې صورت کې بیان شوي. بعضې د موانعو دا دي چې کافر به مسلمانانو ته ضرر رسوي فعلا یا قولا د نبوت نه به انکار کوي. نو لہذا چې کافر مسلمان ته ضرر رسوي فعلا یا قولا او انکار د نبوت نه کوي نو دا معنی دی د اسلام راوړو. بعض موانع نه دا چې جبر قولی دی د بعضو کفارو په مسلمانانو چې بعضو کفار په مسلمانانو باندې جبر قولی کوي. بعض د موانعو نه اغوا د کافران دي مسلمانان نه چې کافر کوشش دا کوي چې مسلمانان له ګمراه کړي. نو چې کافران مسلمانان له اغوا کوي او ګمراه کوي نو دا معنی دی د استقامت د دین. بعض د موانعو نه ذکر د رزق دی چې معنی د هجرت نه دی ویل چې موږ هجرت وکړو او موږ لاړ شو موږ به رزق خوراک څښاک د هغې څه کوو. نو په دې صورت کې بیان د موانعو ذکر کېږي د استقامت نه د استقامت د دین د استقامت نه په دین باندې. په دې صورت کې بیان د تسلی د رسول علیه السلام ته او د دې وجې نه بعضې قصص ذکر کړي.
په دې صورت کې خسران د کافرانو ذکر کیږي په آخرت کې، ثمره د صبر ذکر کیږي چې ثمره د صبر په دنیا او آخرت دواړو کې ښه. په سورت عنکبوت کې بیان د مسائلو د توحید مسئلې بیانېږي او د نبوت هغه چې هغه سبب دی د ضرر رسولو کافرانو مسلمانانو. بسم الله الرحمن الرحیم. الف لام میم حروف مقطعات. صاحب جلالین الله اعلم بمرادی چې الله را دې په مراد باندې پیږي. احسب الناس ګمان کړو خلکو ایو ترکو چې پرې بخود شي هغه ایقولو چې ویاغو آمنا من ایمان راوړلې وهم هغه لا یفتنون هغه به په فتنه کې مبتلا نه کړی شي. چې خلک دا وایي چې آمنا من ایمان راوړل بس په دې به پرېښودی شي او هغه به لا یفتنون په فتنه کې به هغه مبتلا نه کړی شي. دا ګمان کوي. ولقد فتنا خامخا پتا کې سره منګه په فتنه کې مبتلا کړلی کسان من قبلهم چې مخکې دي نو فلیعلمن الله خامخا معلومه کړل الله تعالی الذین کسان صدقوا چې رښتیني هغه ولیعلمن الکاذبین او خامخا معلوم کړل الله تعالی الکاذبین دروغ ویونکي. خباب بن ارت رضی الله تعالی عنہ ذکر کوي دا وایي چې منګه رسول علیه السلام ته شکایت وکړو او خامخا په تا قصه رسېدلې او موږ ته د مشرکانو شدت. نو دا وایي چې موږ رسول علیه السلام ته وویل چې ته ولې زموږ امداد نه کوې، ته زموږ دپاره دعاګانې ولې نه کوې. رسول علیه الصلاة والسلام ورته وفرمیل چې اوس مخکې ستاسو نه وبنیولی شو یو سړی نو د هغه دپاره به ځمکه وکنستی شو، بیا به دا په دغه ځمکه کې نال کړی شو، بیا به اره راوړی شوه، هغه اره به د په سر باندې کېښودی شوه. نو دا سړی به یې په منځ باندې نیم کړ. او دارنګې د اوسپنې ږمنځې به راوړی شي او په دې باندې به دا مومنان د غوښې او د اډوکې په مابین کې دا داسې راږمنځولی شو، خو نه و منې کړي هغه لره د دغه نه د دین د هغه دین د هغه نه و منې کړي. لہذا بیا هم دا په دین او په اسلام باندې ولاړو. دغه خلق په دین او په اسلام باندې ولاړو، د دین او د اسلام نه څه نه ومني. ام حسب الذین ګمان کړل هغه کسانو یعملون السیئات چې عمل کوي هغه السیئات د ګناهونو ایسبقونا الله وایي چې هغه به وړاندې شي زموږ نه ساء ناکاره دی هغه یحکمون چې حکم کوي هغه سبق پوت کېدلو ته ایسبقونا چې هغه به پوت شي زموږ نه او موږ به په هغو قبضه ونه کړو، موږ به یې راونه نیسو. دا نشي کېدی، ناکاره دی هغه چې دی حکم کوي.
من کان هغه څوک چې یرجو امید لري لقاء الله د ملاقات د الله فإن أجل الله بشکا نیټه د الله لآت راتلونکې ده وهو الله تعالی السمیع اورېدونکی دی العلیم علیم دی په دې ځای کې تاسو من کان هغه څوک چې امید لري د ملاقات د الله نو من کان یرجو مبتدا متضمنه معنا د شرط لره ده د دې خبر پل یصبر علی البلاء دی چې دغه سړی د صبر وکړي په مصیبتونو ومن جاهد او هغه څوک چې جهاد کوي فانما بشکه یجاهد جهاد کوي هغه لنفسه دپاره نفس خپل ان الله بشکه الله تعالی لغنی خامخا غنی دی عن العالمین د مخلوق د زمانې نه الله تعالی د مخلوق د زمانې نه غنی دی بے پروا ذات دی الله تعالی مخلوق ته محتاج نه دی مخلوق الله ته محتاج دی والذین خلق آمنوا چې ایمان راوړل هغو وعملوا الصالحات او عمل کړی هغو صالح لنکفرن عنهم خامخا موږ به پټ کړو د هغو نه سیئاتهم ګناهونه د هغو موږ به د هغو نه د هغو ګناهونه پټ کړو ولنجزینهم خامخا موږ به بدله ورکړو هغو لره احسن الذي غوره هغه چې هغو یعملون عمل کړی و هغو ووصینا الانسان وصیت کړو موږ انسان ته بوالدیه د مور او پلار سره حسنا د احسان وان جاهداک که چرته کوشش کوي مور او پلار به تا باندې لتشرک بي د دې لپاره چې ته شریک جوړ کړې زما سره هغه چې نشته ستا لپاره په دې باندې علم فلا تطعهما نو ته خبره مه منه د مور او پلار الی خاص ما ته مرجعکم رجوع ستاسو را په انبئکم نو زه به خبر درکړم تاسو په هغه څه باندې چې وایي تاسو تعملون عمل کړی تاسو ووصینا الانسان په مخکینی آیاتونو کې احسب الناس آیا ګمان کوي خلک چې دیو به پرېښودی شي ان یقولو امنا وهم لا او دیو په فتنه کې مبتلا نه کړی شي دا ذکر چې مؤمنان دیو په لپس د امن نه باندې نشي پرېښودی بلکې دیو باندې به امتحانات راځي نو په دیو باندې به وهم او دیو لا یفتنون دیو په فتنه کې مبتلا کولی نشي دیو دا ګمان کوي بلکې به مؤمنانو باندې به په فتنه کې مبتلا کی او دا په فتنه کې د مؤمنانو د دې لپاره ده چې یو د دې څخه خطاګانې ګناهونه یې هغه ته ورجېږي درجات یې بلند شي اوس بعضې د جمله د ابتنان نه په دې ځایګینې کې ذکر کیږي او دا ابتنان او فتنه دا ده چې په دغه دور کې به چا ایمان راوړ نو مور به د هغه خفه کېده هغه به خوراک څښاک نه کو چې تر څو پورې زوی ته به یې ویل چې تا کوپر نه یې کړی نو دا فتنه نه شوه الله ذکر کوي چې فلا تطعهما په دغه صورت کې چې مور او پلار ستا نه مشرکان جوړوي په دغه صورت کې به ته د هغو اطاعت نه کوي علما ذکر کوي
چې په نافرمانۍ د الله کې به د چا اطاعت نه کوې. لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. مخلوق خبره به نه منې په نافرمانۍ د الله کې. چې نافرمانی د الله راتله نو د مخلوق خبره به نه منې. او رسول علیه السلام فرمایي انما الطاعة فی المعروف. طاعت هغه به په معروف په نیکو کې کې چې کوم د نیکۍ کار و په هغه کې به طاعت کې. علما ذکر کوي چې آیات نازل شوی دی په عیاش بن ابي ربیعه مخزومي کې. دو عمر رضی الله تعالی عنہ اتفاق او توافق کړو په هجرت کولو باندې. حتی چې دا دواړه مدینې منورې ته راغله. د دې عیاش بن ابي ربیعه مورنۍ ورورو ابو جهل او حارث بن هشام دا دواړه خپل وروڼه او د دې عیاش بن ابي ربیعه مورنۍ وروڼه هغه پسې راغله او ورته هغو دواړو ویل چې دین د محمد علیه السلام کې صله رحمي ده. د مور او پلار سره احسان کول دي او تا د مور خپله پرېښې ده چې هغه نه طعام خوري نه اوبه څښي. ته زموږ سره لاړ شه چې هغه مور د خوراک او څښاک شروع کړي. عیاش بن ربیعه ته عمر رضی الله تعالی عنہ نه مشوره طلب کړه نو هغه ورته وویل چې دا دواړه ستاسو دوکه کوي په دوکه دي بوځي. بهرحال د ابو جهل او حارث بن هشام دا عیاش بن ابي ربیعه په څه طریقه باندې راضي کړو چې مکې ته د دوی سره راشي. عمر رضی الله تعالی ورته ویل چې ته زما خبره نه منې نو بیا ته زما دا اوښه واخله. په دنیا کې یو اوښ داسې نشته چې دې لره ورسوي. که تا چېرته د دیو نه څه ریب او تردد بیا مونته بس بېرته راځه. عیاش بن ابي ربیعه د دیو سره روان شو. دیو چې کله بیدا ته راورسېد نو ابو جهل وویل چې زما اوښه ستړې شوه زه ستاسو سورېږم. عیاش بن ابي ربیعه ورته وویل چې صحیح ده. عیاش رضی الله تعالی راکوز شو او دا اوښه راپرېسته او د دې دا شای پاکوله چې ابو جهل او دا پې سواره شي. ابو جهل او حارث دا راکوز شو وینیول هغو دواړو د زړه ونیول. لهذا چې دا یې ونیو دا خو یو تن هغه دو د ده لاسونه یې وتړل خپې وله وتړلې او هر یو د دیو نه دا 100 دوري وه او مور ته دغه حالت کې راوست.
لہذا دا هغه همیشه د پاره به د عیاش بن ابي ربیعه ته عذاب ورکېده. مور یې ورته ویل چې همیشه لپاره به ته په عذاب کې حتی چې ته د دین د محمد علیه السلام نه راوګرځې. الله جل شانه دا آیات نازل کړ. بعض علما ذکر کوي چې ترمذی چې واقع ذکر کړل سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی. نو دا آیات د سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ د هغې په واقعه کې نازل شوی. سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ چې کله ایمان راوړ مور به نه خوراک کاو نه به اسکاک کاو. او دا مور به داسې وه چې دې خلکو به وله خوله وازوله هغې به خوله نه وازوله. او دا به چې تر څو پورې سعد بیرته د دین د محمد علیه السلام نه نه یې راګرځېدلی نو زه به خوراک نه کوم او چې داسې مړه شم او چې زه داسې مړه شم نو دا به په ده باندې سعد باندې یو عار. سعد راغی خپلې مور ته وویل. بعضې روایاتو کې راځي چې ورته ویل که چېرته ستا 100 روحونه وي او هر یو روح د نخیج یو زیینم نو هم زه د دین او د اسلام نه نه ګرځم. لہذا مور یې راوګرځېده. او هغه مور یې خوراک او اسکاک شروع کو او سعد بن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ په خپله خبره باندې ولاړو. جلیل القدر او اوچت صحابي دی سعد بن ابي وقاص رضی الله. دا آیاتونه په دې کې نازل شي. والذین هغه خلک آمنو چې ایمان راوړی هغو وعملوا الصالحات او عمل کړی هغه صالحه لندخلنهم خامخا موږ به داخل کړو هغو لره فی الصالحین په صالحانو کې. ومن الناس بعضو د خلکو نه من هغه څوک دي یقولو چې هغو آمنا بالله ایمان راوړلی موږ بالله په الله باندې. بعضې خلک دا وي فَإِذَا أُوذِيَ بِاللَّهِ کله چې ضرر ورسولی شي هغه ته بالله په الله کې جعله نو ګرځي هغه فتنة الناس هغه فتنه د خلکو که عذاب الله په شان د عذاب د الله. ولئن جاء نصر خامخا که چېرته راغی امداد من ربک د رب څخه لیقولن نو خامخا ویغو انا بېشکه موږ کنا وموږ معکم سره ستاسو اولیس الله آیا نه دی الله تعالی بعالم عالم بما په هغه څه باندې فی صدور العالمین چې په سینو د مخلوقاتو کې دي. وليعلمن الله خامخا معلومه بک الله تعالی هغه خلق آمنو چې ایمان راوړل. وليعلمن المنافقین او خامخا معلومه بک الله تعالی المنافقین منافقان. الله پیژني چې دا مؤمن دی او خو چې دا تاسو ته دروخی چې منافق او دا مؤمن تاسو ته دروخی چې دا مؤمن دی او دا منافق. وقال الذين ویلو خلقو کفروا چې کفر کړه ویلو للذین کسانو ته آمنو چې ایمان راوړل اتبعوا سبیلنا تاسو تابعداري وکړئ سبیلنا د لار زمونږ ولنحمل خطایاکم موږ به بار کړو خطایاکم ګناهونه ستاسو وما هم نه دي هغو بحاملین بار کوونکي من خطایاهم
د ګناهونو د هغو نه چې شیئن هم نری دی انهم بېشکه هغو لکاذبون خامخا دروغ ویونکي دي وليحملن خامخا بار به کې هغو اثقالهم بوجونه خپل اثقالن او بوجونه مع الذین مع اثقالهم سره د بوجلو د هغو سره وليسألن او خامخا سوال به وکړی شي د هغو نه په ورځ د قیامت د هغه څه چې و هغو یفترون تراشلي و هغو وليحملن خامخا کافر به بار کې خپل بوجونه ګناهونه و اثقالن و بوجونه د هغه سره د بوجونه د هغو سره څه مطلب کافر چې څوک ګمراه کړلی نو د هغه ګمراه سړي چې د ګمراه کړلی د هغه بوج هغه هم په دې باندې راغی رسول علیه الصلاة والسلام فرمایي ایما داع دعا الى الهدى فتبع عليه وعمل به فله مثل اجور الذين اتبعوه رسول علیه السلام فرمایي کم یو داعی چې خلک هدایت ته راطلب کو او خلکو د هغه اتباع وکړه او په هغه باندې عمل وکړو نو د دغه داعی لپاره په مثل د اجرونو د هغه خلکو دی چې د دغه هدایت اتباع کوي د دغه هدایت چې چا اتباع وکړه نو هغه اجر داعی لپاره دی او رسول علیه السلام فرمایي ولا ينقص ذلك او نشي کمولی دغه د اجرون دغونه څه شی داسې نه ده چې کوم عاملین دي د هغو اجرونه چې شی راکموي او داعی له ورکوي و ایما داعین او کم یو داعی دعا الی الضلالة چې خلک یې راطلب کو ګمراهۍ ته فتبع علیها نو اتباع وکړه د هغه ګمراهۍ وعمل بها او عمل یې وکړو په دغه ګمراهۍ باندې نو په دغه داعی باندې په مثل لږ بوجونو د هغه کسانو دی چې اتباع کړې وه هغو د دغه داعی او نه کمی دغه د بوجونو د هغو نه شیعه چې شی نو د دې آیات حدیث نه معلومه شوه چې یو څوک چا ګمراه که هغه چې اخوا په ګمراهۍ باندې څومره عمل کوي لہذا په ګناه کې ورسه ته شریک او د هغه ګناه به په تا باندې باري نو دغه حدیث د دې آیات تفسیر هم شو چې په دې کافرانو به خپل بوجونه وي او اس بوجونه به سره د بوجونو د هغو سره د خپلو بوجونو سره به ورسره نور بوجونه وي هغه نور بوجونه د ګناهونو دا چې نور خلک یې ګمراه کړي د هغو بوجونه هم په دې باندې ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم 1000 سنة الا 50 عاما په دې آیاتونو کې الله د نوح علیه السلام او د هغه د قوم واقعه ذکر کوي او په مخکې آیاتونو کې الله یو جمله ویله وليعلمن الله چې خامخا معلومه به کې الله تعالی هغه خلک چې ایمان یې راوړلی الله به مؤمنان معلوم کی او خامخا معلوم به کې الله تعالی منافقین نو الله به په علم ظاهري سره مؤمنان او کافر دا
معلوم کی داسې به معلوم کی چې خلکو ته به ورخی. اوس په دې ځای کې نه کې چې د نوح علیه السلام چا اتباع کړې وه هغه د مؤمنانو هغه جدا شو او کم کافران چې وو الله هلاک کړه. لہذا هغه کافران الله هلاک کړه. نو د دواړو په مابین کې جدایي او د دواړو په مابین کې امتیاز راغی او دواړه معلوم شو. ولقد ارسلنا خامخا په تحقیق سره موږ لېږلی نوح علیه السلام الی قومه قوم ولته فلبث فیهم نو درنګ تېر کړی هغه په دې قوم کې الف سنة زر کاله الا 50 عاما مگر 50 کاله ته مستثنا 50 کاله کم زر کاله وخت یې تېر کړی و. فاخذهم الطوفان نیولي وه غدر طوفان وهم هغو ظالمون ظالمانو. فانجینا او الله اخلاص کړی ومنګه نوح علیه السلام لره واصحاب السفینة او خاوندان د کښتۍ لره وجعلناها من ګرځولي وو دغه خاوندان د کښتۍ آیاتن علی من ګرځولې وه دا کښتۍ آیاتن علامه للعالمین د پاره د مخلوق د زمانې. هغه کښتۍ علامه دا وه چې اوایل د دې امت هغه کښتۍ لیدلې وه. هغه کښتۍ هغه بیا مونتې وه دا علامه نه شوه. و ابراهیم او لېږلی ومنګه ابراهیم علیه السلام اذ قال لقومه په هغه وخت کې چې ویلي هغه قوم خپل ته اعبدوا الله عبادت وکړئ تاسو د الله واتقوه ویرېږئ د الله نه ذلکم دغه کوم تاسو لپاره خیر لکم غوره دي ستاسو لپاره ان کنتم تعلمون که چېرته تاسو پوهېږئ. انما بشک تعبدون تاسو عبادت کوئ من دون الله ما سوا د الله نه اوثانا د بتانو وتخلقون افکا او جوړوئ تاسو افکا دروغ. ان الذين بشکا خلق تعبدون چې تاسو عبادت کوئ من دون الله ما سوا د الله نه لا یملکون لکم رزقا مالکان نه دي او ستاسو لپاره رزقا د رزق. فابتغوا تاسو طلب کوئ عند الله په نزد الله رزق واعبدوه تاسو عبادت وکئ د الله واشکرو له او تاسو شکر وباسئ د الله خاص الله تعالی ته ترجعون تاسو راګرځېدلی شئ. وان تکذبوا که چېرته تاسو دروغجن کوئ فقد کذبا نو په تحقیق سره کذبا دروغجن شوي امم جماعتونه من قبلکم مخکې ستاسو نه او نه دی په رسول باندې مگر رسول دی المبین واضحه. اولم یرو آیا هغو نو کتلی کیف څرنګې یبدئ الله الخلق پیدا کوي الله تعالی مخلوق ثم پس یعیده راګرځوي الله تعالی دې مخلوق لره د مرګ نه وروسته بیا راژوندي کوي. ان ذلک بشک دا کار په الله باندې یسیر آسان دی. د دې مطلب دا نه دی چې د اول فعل پیدایش به په الله باندې ګران ځکه خو دلته داسې ویل چې ان ذلک بشک دغه په الله باندې آسان دی. نو له دې مطلب دا شو چې دا راګرځول او د مرګ نه وروسته چې بیا راژوندي کوي دا به په الله اساني او اول پیر پیدا کول دا به مشکلي
حالانکه په الله باندې خو څه مشکل نشته. هغه واجب الوجود ذات دی، په هغه ته مشکل نشته. موږ د هغې نه جواب کوو چې د دې مطلب دا دی چې د اعاده او د مرګ نه وروسته بیا را ژوندی کول دا په الله باندې آسان دی په موافق د اصولو ستاسو. د اصولو د انسان هم دا ده چې یو شی مخکې جوړ شوی او د هغې مثل بیا جوړی نو هغه آساني. دا مطلب که ته یو شی جوړی او د هغه مثل بیا جوړی نو هغه آسان دی. زموږ د انسان دا اصول دي. خو چې د یو شي لپاره مثل نه سابق او هغه جوړی نو هغه زموږ په اصولو موافق باندې هغه کې اشکال پکې. نو لہذا دا آسان دا په نسبت سره زموږ اصولو ته دی. زموږ د اصولو موافق دا آسان دی او په الله باندې خو موږ ویل چې ګران څه شی نشته. قل ته ورته ووایه سیرو فی الارض لاړ شئ تاسو په ځمکه کې پنځور وګورئ کیف څرنګې بدأ الخلق پیدا کړی دی الله تعالی مخلوق ثم الله بیا الله تعالی ينشئ پیدا کوي النشأة الاخره په پیدا کولو بیا سره. بېشک الله تعالی په هر شي باندې قادر دی. قل امر د ابراهیم علیه السلام دا چې ته ورته لاړ شئ په ځمکه کې یا دا امر د زمونږ د نبي علیه السلام ته چې ته ورته ووایې نبي په ځمکه کې لاړ شئ وګورئ الله دا مخلوق څنګه پیدا کړي څنګه پیدا کړي او تاسو د مخلوق ته وګورئ څومره قسمه قسم مخلوق الله پیدا کړي. يعذب عذاب ورکړي الله تعالی هغه چاته یشاء چې خوښوي د الله ويرحم رحم کوي په هغه چا یشاء چې خوښوي د الله وإلیه خاص الله تعالی ته تقلبون تاسو بدل کېدلی شئ راګرځېدلی شئ. تاسو الله ته رد کېدلی شئ. تردون ترجمه مفسرینو کړله. وما انتم نه تاسو بمعجزین عجز کوونکي په الارض په ځمکه کې ولا په السماء او نه په اسمان کې. وما لكم نشته ستاسو لپاره ما سوا د الله نه من ولي دوست ولا نصير او نه مددگار. والذین خلق کفروا چې کفر کړی بآیات الله په آیاتونو د الله سره ولقائه او په ملاقات د الله سره اولئک دغه خلق یئسون امید واغو من رحمتي د رحمت زمانه واولئک دغه خلق لهم د هغو لپاره عذاب دی علیم درناک. فما کان جواب قومه نو جواب د قوم د هغه الا مگر ان قالوا مگر ویلو هغو اقتلوه تاسو قتل کوي دی لره. دی ابراهیم لره قتل کوي او حرقوه یا وسوځئ تاسو دی لره فانجاه الله او نو خلاص کړی هغه لره الله تعالی من النار د اور نه. ان فی ذلک بېشکه په دې کې لآیات خامخا علامې دي لقوم دپاره د قوم یؤمنون چې ایمان راوړي هغو. فانجاه الله خلاص کړی ابراهیم علیه السلام لره الله د اور نه. په دې نجات د ابراهیم علیه السلام کې څه واسطه د بل شي نه وه. که چېرته په دې نجات د هغه کې واسطه د بل څه شي وې
نو الله به هغه خلاص کړی وی چې په واسطه د فلانکي د فلانکي پرشتې ده. الله جل شانو ابراهیم علیه السلام په خپله باندې د اور نه محفوظ او بچ او هغه په دې طریقه چې الله اور ته وویل یا نار کوني بردن و سلاما علی ابراهیم چې ای اوره شته یخ او سلامتیا لیږونکي په ابراهیم باندې په ابراهیم علیه السلام باندې سلام لیږونکی شه. لہذا هغه اور په هغه باندې دغه شان شو. او ابراهیم علیه السلام الله د هغه اور نه محفوظ کو او الله د هغه کافرانو د کید نه او هغه کافرانو چې کوم عذاب ورکاو د هغو نه الله تعالی دا محفوظ کو. وقال ویلو ابراهیم علیه السلام انما بشک اتخذتم بشک تاسو نیولیو من دون الله ما سوا د الله نه اوثانا بوتان مودت بینکم دوستی په ما بین خپل کې په ژوند د دنیا کې ثم پس یوم القیامت په ورځ د قیامت یکفروا بعضکم ببعض کفر بکوي بعض ستاسو نه ببعض په بعض ویلعنو لعنت بلیږي بعض ستاسو نه بعض په بعضو باندې ومأواکم النار او ټکانه ستاسو اور دی وما لکم او نشته ستاسو دپاره من الناصرین مددګاران. فآمن له لوط نو ایمان راوړی په ابراهیم علیه السلام باندې لوط وقال ویلی لوط انی بیشک زو مهاجر الی ربی زه هجرت کوونکی ما الی ربی رفلتا انه بیشک دا لوط علیه السلام هو دا لوط انه بیشک اللہ تعالی هو اللہ تعالی العزیز غالب دے الحکیم حکمت والا دے. او دا خو ما بار بار ویلی چې ابراهیم علیه السلام د کوسا کلی نه چې دا په سواد د کوپا کې و د هغې نه هجرت وکړو چې لوط علیه السلام ورسوه ساره ورسوه حران ته لاړ او بیا د حران نه هجرت وکړو شام ته لاړ. نو ابراهیم علیه السلام د ځمکې د فلسطین کې یو کلی هلته اوسېده او لوط علیه السلام سدوم ته لاړ چې دا متفقات دي او ما ورته ویل دی چې دا سدوم د لوط علیه السلام د ځای نه په یوه ورځ او یوه شپه په سفر باندې لري او په دغه وخت کې د ابراهیم علیه السلام عمر 15 کاله لکه تاریخ دا خبره لیکل ووهبنا له من هبه کړو د هغه لپاره اسحاق و یعقوب وجعلنا ګرځولو موږ بې ذریته په اولاد دغه کې النبوت والکتاب کتاب وآتینا او موږ ورکړو هغه ته اجر د هغه په دنیا کې او بېشکه دغه په آخرت کې لمن الصالحین خامخا د صالحان نه دی. ولوطا اوس د لوط علیه السلام واقع او قصه الله ذکر کی. ولوطا لوط علیه السلام اس لګلو الله ومن لوط اس قال په هغه وخت کې چې ویل هغه لقومي قوم خپلتا انکم بشک تأتون الفاحشة خامخا چې تاسو راځئ بآیاته ما سبقکم بها نه دی وړاندې شوی ستاسو نه بها دې فاحشه دا یو تن من العالمین د مخلوق د زمانې نه انکم ای بشکت تاسو خامخا راځئ سړو ته
وتقطعون السبیل او تاسو قطع کوئ لار ډاکې کوئ وتأتون او راځئ تاسو فی نادیکم په مجلس تاسو کې المنکر بدو ته او راځئ تاسو فی نادیکم په مجلس تاسو کې المنکر بدو ته فما کان جواب قومه نو جواب د قوم دغه الا مگر ان قالوا ویلو هغو ائتنا تراتلو کې موږ ته بعذاب الله په عذاب د الله ان كنت که چېرته ته من الصادقین د رښتونکو نه یې انکم لوط علیه السلام خپل قوم ته وویل چې بېشکه تاسو خامخا راځئ فاحشې ته او فاحشې نه مراد د دې فاحشه خو معلومه وه اوس اشکال په دې ځای نه کې دا دی چې په قصه د ابراهیم علیه السلام کې مخکې ذکر شو او په دې نورو قصو کې هم ذکر شو چې یاره د انبیاو په قصو کې ذکر شو چې دې انبیاو بعد دې خپل قوم ته ویل چې واعبدوا الله عبادت کوي د الله واطیعوني زما اطاعت کوي وما اسألکم علیه من اجر او زه ستاسو نه سوال په دې باندې سره اجر نه کوم نو دلته کې خو لوط علیه السلام د خپل قوم ته عبادت ذکر نه کړي چې عبادت د الله کوي زما اطاعت کوي پکار چې خپل قوم ته د توحید دعوت ورکړی وي لوط علیه السلام خو د هغو په هغه ګناه باندې نکیر وکړو چې دا ګناه مه کوئ علما د هغې نه جواب کوي چې لوط علیه السلام خو د قوم د ابراهیم نه او دا خو په زمانه د ابراهیم علیه السلام کې او دا د ابراهیم علیه السلام دا دعوت د عبادت د الله ته او توحید د الله ته دا مشهور وړاندې شوی نو هغه دعوت الی الله او دارنګ عبادت الله ته خلق را طلب کول او د انبیاء اطاعت کول دا په دې قوم کې مشهور او د دې خبره نه دیو خبرو لہذا دغه تر دیو ته ورکولو ته په دغه موقع کې خاص حاجت نه و البته لوط علیه السلام ولا دلته کې ذکر کا هغه چې په دیو پورې مختص د منې د فاحشې نه چې تاسو فاحشه و دا غیر قبیح کارونه مه کوئ د دې لیمونې کوئ ځکه چې دا قوم د دې کار نه چا نه لیمونې کړی او راځئ تاسو فی نادیکم په مجلس تاسو کې المنکر بدو ته دیو با نبی علیہ السلام فرمائی منکر ته دیدو چې دیو به ناستو په لارو کې نو دیو به په تیږو باندې خلک اوښته مسافر او په هغو پورې بیا ټوکې کولې دا حدیث ترمذی ذکر کړل هغه صحیح کړل فی نادیکم په مجلس تاسو کې منکر داره چې دیو به درې کوترو سو د دې څه دا لوبې کولې نادیکم المنکر داره چې دیو به په خپلو مجالسو کې بدکاریانې کولې د الکانو د نرو نه به خپل خواهشات په خپلو مجالسو کې ناستو پوره کول نو یو خو ګناه کولی یو ګناه بر سر عام کولی نو دیو دا قوم داسې قوم و چې دیو به دا ګناهونه په خپلو مجالسو کې بر سر عام کولی وتقطعون السبیل تاسو پرې کوئ لار څه مطلب لار خو دا وه چې تاسو زنانو ته راتلې او تاسو د زنانو په ځای باندې نرو ته راځئ نو تاسو هغه لار پرې کوئ تاسو لار پرې
یا تقطعون السبیل مطلب دا چې تاسو پرې کوئ لار. قطع د لار مطلب دا دی چې تاسو ډاکې کوئ په لارو کې خلکو ته ناست شئ ډاکې کوئ. قال ویلو لوط علیہ السلام ربی اے رب زما انصرنی زما امداد وکي علی القوم المفسدین په قوم مفسدانو باندې. ولما جاءت کلا چرالو رسولنا فرشتے زمانگا ابراہیم علیہ السلام تا بالبشرا بزیر سرا قالو ویلو اغا فرشتو انا بیشک منگا محلکو اہل حاضر قریت منگا حلاک ان کیو اہل دے کلی بیشک اہل دے کلی او اغو ظالمین ظالمان د دې کلی دا اهل منګه هلاکو او دا ظالمانو. قال ویلو ابراهیم علیه السلام ان فی بیشک بری کلی کې لوط ده. قالو ویلو فرشتو نحنو اعلمو منګه ډېر عالمان یو بمن باغ چا بیا چې بری کلی کې لننجینه خامخا من بخلاصو دی لوط لرو اهل دې لرا الا امراته مگر بیبی دا لرا اغل رکانا درا بی بی من الغابرین دا باقی بات کے دن گناہ پا عذاب کی. ولما انجات رسولنا کلا چرالا رسولان زمانگا رسولان زمان پرشتے رال لوط علیہ السلام تاسی ابیم نقم جن شیوا غاب دیو باندے وزاق بهم زرع او تنگ شیوا دا آغا بدیو بانده زرع طاقت تنگ شوی سینه تنگ شوی زرع سینه تنگ شوی. وقالو ویلو ورد برشتو لا تخبت میرگا ولا تعزن او تمغم جن کے گا انا بیشک منگا منجو کا منگا خلاص ان کی اتالرا او آلستا لرا الا مراتک مگر بی بیستا لرا چددا بیدی من الغابرین دا باقی باتی کی دن کو ناپا عذاب کی. انا بیشک من منزلونا نازل کون کیو علا اہل حاضر قریت پا اہل دے کلی باندے رجزن عذاب من السماء الاسماننا بما پا سبب داغ باندے کانو چواغو یبسقون پسک کرے واغو. ولقد ترکنا خام پتا کسر من پریخو من حد داغنا آیاتا بینتا على موازها لقوم دا پر دا قومها قوم یاقلون چه عقل لري اغو. پدې ځکه نه کیو ګوري پدې ځکه نه کې اوس د واقعاتو ګوري د نوح علیه السلام په واقع کې دی ویلو وجعلناها آیاتا للعالمین چې موږ پرې خوا دا کشته علامه للمؤمنین للعالمین دا پار دا عالمینو التویل دا کشته منگا علامه پریخوا دا سنگا علامه دا دیو جنا چه اغا امثال دا کشته پا عالم کے موجود دی دا کشته اغا مثالو دا پا عالم کے موجود نو دا دغینا عبرات حاصلی گی نو زکا ویلیو چه وجعلناها منگر زول دا کشته علامه دا پار دا عالمینو چه امثال دا کشته پا عالم کے موجود دی دغنا عبرت حاصلی آلتا دا ذکر ویلو. او پا قصر ابراہیم کی ویلو ان بی ذالک بیشک بدا کی لآیاتا خامخا علامه دا لقوم دا پر دا قوم حقا قوم یؤمنون چی ایمان راوڑی. ذکر چه دا ابراہیم علیہ السلام پا واقع کے آیاتون دا علامه دا شجاعت پا کی تفصیلی و پا که او علامه دا شجاعت وی که در شجاعت اظهار کرده او دا علامه دا شجاعت دا مختص پا چا پوری دی پا مومنانو پوری نوزک الدویل جی ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون او دلتا ویلی ولقد ترکنا منها آیاتا بینت لقوم یاقلون دلتا قوم یاقلون ویلی زکا چه دا اغو آبادیان ورانول
او دارنګې د هغو کورونه ورانېدل او دارنګې د هغو دا اوبه دا ختمېدل دا یو داسې شی دی چې د دې نه چې د چا عقل والی هغه ته عبرت اخلي نو ځکه لقوم یعقلون دلته ووایي وإلى مدین الله وایي چې لېږلو موږ مدین ته اخاهم ورور نسبي د هغو شعیب چې شعیب علیه السلام شعیب علیه السلام موږ لېږلو فقال ویلو شعیب یا قوم ای زما قوما اعبدوا الله عبادت وکړئ تاسو د الله ورجو اليوم الاخر امید لرئ تاسو اليوم الاخر د ورځ هغه ورځ الاخره چې اخرنۍ ده او تاسو مه ګرځئ په ځمکه کې مفسدین فساد کوونکي اعبدوا الله وحد الله الله یو وګڼئ او امید ولرئ اليوم الاخر د ورځې اخرنۍ د ورځې اخرنۍ د خیر او د ورځې د اخرۍ د خیر د هغې امید لرئ فکذبوه نو دې خلکو دروغجن کړی شعیب علیه السلام لره فاخذتهم الرجفة نو نیولي هغو لره الرجبة زلزلې فاصبحوا ګرځېدلي وو هغو په داریم په کورونو خپلو کې جاسمین نسکورو په صورت اعراب کې الصیحه فاخذتهم الصیحة ویلې او دلته رجفه ویلې نو رجفه چونکې سخته وه ده نو ځکه په اصبحوا په دارې ګرځېدلي په کورونو خپلو کې دارې ویلې مفردې ویلې او صیحه چغه خو اخفه وه نو له دې وجې نه هلته کې فاصبحوا فی دیارهم ویلې دیار جمع راوړله وعادن وعدیان وثمود ثمودیان وقد تبین بدقیس واضح شو ستاسو لپاره من مساکنهم د کورونو د هغو نه وزین لهم الشیطان ښایسته کړی د هغو لپاره شیطان اعمالهم عملونه د هغو فصدهم نو شیطان منې کړي هغو لره عن السبیل د لار نه وکانو او هغو مستبصرین لیدونکي وقارون وفرعون وهامان او هامان الله دام هلاک کړي عادیان سمودیان یې هلاک کړلي او قارون او فرعون هامان یې وزیر دم الله هلاک کړي ولقد جاءهم خامخا په تحقیق سره راغلی و هغو ته موسی علیه السلام بالبینات په دلایلو واضحو سره فاستکبروا فی الارض تکبر کړی هغو فی الارض په ځمکه کې وما کانوا سابقین او نو هغو وړاندې کېدونکي سبق وړاندې کېدونکي ته وایي سابقین معنا دا شو چې دا داسې نه شو کېدی چې د الله نه وړاندې شوي او د الله په کنټرول او د هغه په قبضه کې نه وی راغلي بلکې دا د الله په قبضه د الله په کنټرول د الله په قبضه کې دا راغله نو لہذا دیو د الله نه وړاندې کېدونکي نه دي فکلن هر یو الله وی اخذنا نیولو موږ بذنبه په ګناه د هغه سره فمنهم بعض د هغو نه من هغه څوک دی ارسلنا علیه حاصبا چې موږ لېږلی په هغه باندې حاصبا تیزه هوا حاصبا ګټې حاصب ګټې او دا قوم د لوط علیه السلام چې په لوط علیه السلام په قوم باندې الله ګټې لېږلې وې څنګه ګټې به لېږلې وې دا موږ بار بار وویل چې دا قوم لاندې را روانو او په دې باندې خو دا ځمکه پاستر شوې وه دا کلی
لہذا دیو لاندې روانو او هغه ځمکه او کلی پسې د پاسه را روانو زه ګټې او کلی په دیو پسې د پاسه را نو الله جل شانو وایي چې موږ په دیو باندې ګټې ولېږلې یا ګټې به دیو داسې ولېږلی شوې چې د نوح علیه السلام په قوم کې څه خلک هغه په دغه وخت کې په دې کلي کې موجود نه و په دغه کلي کې په دغه وخت کې دا موجود نه و او د دغه کلي نه هغه چېرته وتي و بار ته نو په هغو باندې الله د ګټو باران وکړو د اسمان نه په دې باندې ګټې راولوي او په دغه ګټو باندې هغه خلک الله هغه بعضې کوم چې پاتې و هغه الله هلاک ومنهم او بعض د هغو نه من هغه څوک دی اخذته الصیحة چې نیولي و هغې لره الصیحة چغې هغه مدین والا دی و سمودیان او مراد د دې چغې نه چغه د جبرائیل علیه السلام جبرائیل علیه السلام به په دیو باندې یوه چغه ویسته لهذا دیو به په کورونو کې نسکور راولګېده نو لهذا دا به په دې خپلو کورونو کې نسکور پرېوت ومنهم او بعض د هغو نه من هغه څوک دی خسفنا به الارض چې منډلي منغه به هغه لره الارض په ځمکه کې چې هغه قارون الله وایي چې قارون موږ راواخیسته هغه هم په ځمکه کې ومان لهذا قارون په ځمکه کې منډلی شوی دی او دا هغه واقعه زمونږ الحمدلله نن ویله سار ومنهم او بعض د هغو نه من هغه څوک دي هغه رخنه چې غر کړي موږ او غر کړی چې و الله هغه څوک و قوم د فرعون او ستا د فرعون څه الله غر کړ الله تعالی دا قوم غر کړ او د نوح علیه السلام قوم هم غرق شوی و الله تعالی پرې اوبه راوستې نو لهذا د نوح علیه السلام قوم چې د نوح علیه السلام خبرې نه و منودلې هغه هم الله تعالی غرق دا مطلب وما كان العون دی الله تعالی نو دی الله تعالی لیظلمهم چې الله ظلم کوي په هغو باندې ولکن کانو لیکن هغو انفسهم په نفسونو خپلو باندې یظلمون ظلم کوي هغو الله تعالی نه دی چې ظلم وکړي په هغو باندې الله په هغو باندې ظلم نه کوي لیکن هغو په نفسونو خپلو باندې ظلم کوي هغه خلک داسې و چې هغه په خپلو ځانونو نفسونو باندې ظلم کوي الله پرې ظلم نه کوي دوی خلکو کفر کاو نو دغه د دیو په خپلو ځانونو باندې ظلم مثل الذین مثل هغه کسانو اتخذوا چې نیولی هغو من دون الله ما سوا د الله نه اولیاء دوستان کمثل العنکبوت پشان د مثال د جولاګي دی اتخذت دی جولاګي نیولی و بیتا کور و ان اوهن البیوت بېشکه سوس د کورنا کمزور د کورنا لبیت العنکبوت خامخا کور د جولاګي دی هغه جالکې د جولاګي دی لو كانوا يعلمون كشرتك ويغو يعلمون بيدل اغو لو كانوا كشرت ويغو يعلمون بيدل اغو
دا مخکې قومونه چې هلاک شوي وو دا په دې وجه چې دیو به د نبي د وخت خبره نه منه او دیو به شرک کوو نو دا قومونه شرک فرستو الله هلاک اوس په دې ځګینه کې الله د دیو د دې شرک یو مثال ذکر کوي چې څوک شرک کوي دا هغه داسې مثال دی لکه د جولاګي مثال ته وګورئ دا جولاګی دا کار کوي چې دا د جالکۍ نیولی نو خلک دا کور د څه لپاره جوړوي کور د دې لپاره به کې جوړوي چې زه پکې اوسېږم زما د یخنۍ او د ګرمۍ نه حفاظت کوي د دې جالکي دا کور دا داسې دی چې دا نه د ده د یخنۍ نه حفاظت کوي او نه د ګرمۍ نه داسې کور دی بیا دا ده چې د دې جالکي دا کور لږه سیلۍ پرې راله بس وران نو چې د دې جالکي دا کور چې دې جالکي کور نیولی دی د ده دا کور داسې خاص تطبیحي پیدا درته نه ورکوي صرف او صرف یو ځای کې پیدا ورکوي چې یاره په دغه جالکي کې چېرته څه مچ راشي او پکې ونښلي چېرته ماشه راشي پکې ونښلي زه هغه دا وګوري دغه شانته مثال د دې کافرانو دی چې دیو خدایان نیولي چې دا خدایان دیو ته د هېڅ شي پیدا نه ورکوي مثال ته وګورئ چې دغه خدایان دیو ته د هېڅ شي پیدا نه ورکوي البته داسې وشي چې چېرته څوک د دې بوتانو په نوم څه شی نظر کې رایوړي د هغه مثال د هغه مچ دی هغه وکړي او دې خلکو چې دا بوتان دا خدایان نیولي بوتان دا دیو ته هیڅ پیدا او هیڅ نفع نه رسوي لکه د جولاګي کور دی چې جولاګي ته هیڅ نفع او هیڅ پیدا نه رسوي نو لہذا د دې بوتانو د عبادت د یو محسوس شي سره مثال راغی لکه د دې بوتان دا کافر چې د بوتانو عبادت کوي دا داسې دی لکه د جولاګي اجالکې دا مطلب شو او سوز د کورونه کور د جالکي دی سوز د کورونه کور د جولاګي دی نو لہذا دغه شان سست او کمزور ضعیفه شی هغه شرک کول دا مطلب چې هغه کې څه نفع نشته بعضې اوقات داسې وشي چې دا جولاګی راشي په خپله باندې په هغه خپل جالکي کې ښکار شي جالکی دې په خپله تاو شي وروسته پکې مړ شي نو هغه کور د ده د هلاکت ذریعه وګرځېده دغه شان دا کافران دي چې د دې بوتانو عبادت کوي هغه هم د دوی د هلاکت او د تباهۍ ذریعه وګرځېده دوی تباه کړه دا د مثال او د ممثل په مابین کې مناسبت علامه روح المانی چې اوس څنګه مثال او ممثل لګولی دی ته وګورئ هغه وایي چې مثال د مشرک هغه چې عبادت کوي د بت په قیاس سره موحد هغه ته چې عبادت کوي د الله نو مثال د چا دی مشرک چې عبادت د بت کوي دا هغه مثال په قیاس سره هغه مؤمن موحد ته چې هغه عبادت د الله د دې داسې مثال دی لکه چې جولاګی دی هغه ونیو هغه جالکی نیول دی پوهېږئ پکې نه پوهېږئ اوس نو دا مشرک داسې دی لکه چې دا مثال دغه جولاګي دی
او د نیولی دی کور جالکی نیولی نو د دې جولاګي دا جالکی په نسبت سره واخله هغه سړي ته چې هغه جوړ کړی دی کور او هغه کور یې مضبوط او کلک جوړ کړلی یا داسې کور دی چې هغه ګټه تراشلی او په هغه کې جوړ کړلی نو اوس تاسو وګورئ اوهن د بیوتونه سوس د کورونو نه کم یو دی چې ته تفتیش وکې او ته کله وګورې نو اوهد او کمزوری د کورونو نه هغه کور د جولاګي دی دارنګې دا مشرکه چې دا عبادت کوي د څه شي د بت دام په ټوله کې اوهن کمزوری اضعف د ادیان دی چې ته چېرته کې دینونه وګورې نو کمزوری دین هغه دین د چا دی دین د هغه خلکو دی چې د بت عبادت کوي او هغه مؤمن چې د هغه موحد دی چې عبادت د الله کوي او هغه په نسبت سره هغه یو کور جوړ کړی دی چې هغه کور مضبوط دی کلک دی نو هغه مضبوط او کور او کلک دله پناه ورکوي نو دارنګه چې ایمان او اسلام دی نیولی نو دا تا یوه مضبوطه کړۍ نیولې ده لہذا دا ایمان او اسلام ستا حفاظت کوي ته د الله په حفاظت کې علامه روح المانی دا مثال د کشاف نه را نقل کړی دی او مثال یې داسې لګول دی بعض علما ذکر کوي چې د دې مثال داسې دی د مثال ته وګورئ مثال د هغه کسانو چې نیولي دي ما سوا د الله نه اولیا په هغه کې چې دغه کافرانو نیولي دي د ما سوا د الله نه په دې اعتماد کوي په دې توکل کوي په دغه اولیاء بوتانو باندې توکل کوي په دین خپل کې نو چې ته په دې بوتان دي نیولي دي او په بوتانو باندې اعتماد او توکل کې د دې داسې مثال دی چې جولاګی دی او هغه جالکی جوړ کړی دی او هغه کور نیولی دی او د هغه په دې کور باندې اعتماد کوي نو دا په خپل کور اعتماد څومره ضعیف او سست کار دی کمزوری کار دی نو دارنګې د دې بت عبادت دام یو ضعیف او کمزوری کار دی دا جولاګی د ده دا جالکي ورانول دا پاک دی ځکه چې په دې کې څه نجاست نشته دا جالکی په قتل کې علماو اختلاف کړل څوک وایي چې دا قتل کوي څوک به نه به قتل کوي ځکه چې د رسول علیه السلام چې کله په غارې ثور کې ونه د هغې په خوله باندې د جالکی کړی بهرحال قتل کول د جایز دی ځکه چې دا مضر دی په دې کې زهر پکې دي د ده دا جالکی دا پاک دی دا جالکی چې دا جوړوي دا د خولې نه راوځي کله بدن نه بعض علما ذکر خو راجع ده چې دا جالکی د خولې نه داسې راوځي دا جالکی جوړ ان الله بشک الله تعالی یعلم پیژني ما هغه یدعون چې راطلب کوي هغه ما سوا د الله نه من شی چې شی وهو الله تعالی العزیز غالب دی الحکیم حکمت والا دی وتلک الامثال دغه مثالونه دي نضربها للناس چې موږ بیانوو دي للناس لپاره د خلکو وما یعقلها الا العالمون او نه پیژني به دغه مثالونه لره مګر عالمان پې پوهېږي ما الله سره حصر راول چې به دې مثالونه باندې صرف او صرف عالم پوهېږي نو معلومه شوه چې عالمان به مثالونه پوهېږي غیر عالم پې نه پوهېږي غیر عالم به د عالم اتباع کوي تقلید د دې نه ثابت شي خلق الله پیدا کړی والله تعالی السماوات اسمانونه والارض ځمکه بالحق باقه سره ان فی ذلک بشک بدا کې لآیة خامخا علامه ده للمؤمنین لآیة علامه ده للمؤمنین د پاره د مؤمنانو علامه به چې ده په قدرت د الله په وحدانیت د الله به دې کې علامې دي چې الله تعالی دا اسمانونه ځمکه پیدا کړلي نو به دې کې علامې دي
زه الحمدلله الحمدلله